مولانا پرون په یو اجتماع کې حکومت ته ډېر قراره جواب ورکړی دی آئینی ترمیم حوالې سره چې مکمل تفصیلا خبره پې کوو. مولانا صاحب څنګه حکومت ټول امیدونه ختم کړي دي؟ د حکومت چې لږ ډېر کم امید د مولانا صاحب نه هغه هم مولانا صاحب ختم کړی، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل دې نه علاوه عمر ایوب هم د آئینی ترمیم حوالې سره یو ټویټ کړی چې در سره هم شریکوم. بل پنجاب کې جنۍ چې کوم کیس شو پنجاب یونیورسټۍ کې جنۍ سره زیاتې شو، د هغې حوالې سره هم لږ ډېر خبرونه سره شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا پرون محفل خاص کې یو غټ اجتماع ته تقریر کړی چې په دغه تقریر کې مولانا د حکومت ټولې منصوبې بې نقابه او راکامه کړي دي. حکومت چې کومه تمه مولانا نه ساتله چې مولانا به موږ سره آئینی ترمیم کې سات راکړي، خو مولانا ورته کلیر اینډ کټ جواب ورکړی دی. مولانا ویلي دي چې کله دای ترمیم کولو دای ما پسې تلل راتلل ما به ورته ووي چې موږ ته خپله مسوده وښایئ چې تاسو مطلب څه قانون بدلول غواړئ، تاسو څه تبدیلي په قانون کې راوستل غواړئ، تاسو آئین کې څه تبدیلي راغواړئ. نو پیله خدای وایي ما ته مسوده نه خوله، خو بیا یې راته وایي یو کاغذ راکړو، وایي هغه کاغذ چې ما وکتو چې مونږ د آئین چې کم ترمیم دی کولو چې هغه ما وکتو نو هغې کې د عدالتونو د آئین د انساني حقوق پکې مکمل تباه شوی، آئین پکې تباه شوی، عدالتي سیستم پکې مکمل تباه، انساني حقوق پکې مکمل تباه. نو ما ورته وایي د هغې نه مکمل انکار وکړو چې مونږ تاسو سره په دې کې نه یو ځای کېږو په دې آئیني ترمیم کې. او اوس که څوک هم وایي چې مونږ به آئیني ترمیم کوو نو دا د یاسې خوبونه ویني، او که بیا هم دی آئیني ترمیم وکړو نو موږ به احتجاج کوو برپور طریقې سره. موږ به هم ډي چوک ته روځو او کم خلک چې پارلیمنټ کې په 2 نمبرۍ باندې ناست دي، په 2 نمبرۍ باندې پارلیمنٹ ته راغلي دي، نو به موږ گسیټ کې هم پارلیمنٹ سے باہر کرا دیں گے. مولانا صاحب ویلي چې پر اخکولو به له پارلیمنٹ نه بهر کوو ځکه یو خو جیلي حکومت دی او بل به دی آئین کې داسې تبدیلي کوي نو دا موږ له منظوره نه ده. یو طرف ته پی ټي آی وایي چې موږ به ډي چوک ته وځو، بل ولا مولانا هم ویلي دي که آئیني ترمیم موږ کوو نو موږ به ډي چوک له دروځو. جي مولانا حکومت ته قراره جواب ورکړی. بل مولانا صاحب آئینی عدالت ته هم انکار کړی، آئینی عدالت نه هم انکار کړی دی. مولانا صاحب فوجي عدالتونو نه هم انکار کړی دی. مولانا صاحب والله قراره جواب په خپل تقریر کې ورکړی دی چې د اوس مولانا صاحب نه د حکومت تمه بیخي ختمه شوه. بل عمر ایوب هم په دې غټ بیان جاری کړی چې 9 اجلاسونه وشو، 2 غنټې اجلاس په وشو او حکومت موږ ته هیڅ قسم مسوده نه ښیي. حکومت سره د آئیني ترمیم هیڅ نشته. بل لاهور کې یو جنۍ سره چې کم زیاتې شو په هغې هم سټوډنټ ډېر غټ احتجاج کړی، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. سټوډنټ وایي چې جنۍ سره زیاتې شوې، بل طرف ته پنجاب حکومت وایي چې نه سم نه دی شوي، دا سټوډنټ هسې احتجاجونه کوي، بالکل هر څه ټیک ټاک دي. او بل پنجاب حکومت داسې چل کړی دی چې یو 2 کسان یې رانیولي هغه یې مخونه پټ کړي دي او وایي چې یو پکې وایي چې زه د جنۍ پلار یم او بل وایي زه یې ترې یم، وایي چې نه زموږ جنۍ سره داسې هېڅ قسم زیاتې نه ده شوې او دې کې هېڅ قسم ریالټي نشته، بلکې هغې ماشومې درس خوړلی دی او چا ورسره زیاتې نه دی کړی. مطلب اوس هغه کیس چې کوم دی دی پټوي، خو بل طرف ته سټوډنټس چې کوم دی مکمل تیار دي او مکمل برپور جوش او جذبې سره خپل احتجاجونه روان کړي دي. نو په دې ویډیو کې دا اهم خبرونه تاسو سره مې شریکول غوښتل. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.